نو تبلیغ یو ښکلی کار دی چې دې وخت کې په عالمي سطحه شروع دی. په دې عالم اسلام کې دومره منظم کار یوې ډلې نه کوي او نه کولی شي. 140 ملکونو کې دې وخت کې 15 لکه افراد په تبلیغ کې مشغوله دي. 15 لکه کسان په 140 ملکونو کې. یو جماعت هم داسې نشته چې دومره لوی کار کوي په خوږه طریقه. دا یوه. دویم د دې نه لویه خبره شته چې سړی خپلې پیسې خرچ کوي، خپله ټیکاله خوري، خپل سفر کوي او په جماعتونو کې شپې تیری او تاسو ته د دین خبرې کوي. د دې نه به ښکلې کار په مختزمه کې، د دې نه ښکلې کار دی. که تاسو لاړئ بار دنیا کې د دې ډېر لوی اثر دی. مونږ خو دلته یو دا چې څوک مخالفت کوي نو 2 قسمه خلک یا خو پوی نه وي عاجزانان ناپوهې او بعضې ضد غشتي. نو د هر د دین کار مخالفت هم وي. مخالفت ته به نه ګورئ، تاسو د دین کار ته ګورئ چې د دین کار څومره دی. 2.5 لکه 3 لکه کافران خدای مسلمانان کړل په لږو ورځو کې خدای پاک د دوی په لاس. قسم دی زمونږ د دین دا مسله ده که سړی د ټول جهان کافران په خپله چاړه حلال کړي نو دومره ثواب یې نشته لکه چې یو کافر دی مسلمان. ځکه چې دا ټول کافران دې مړه کړل نو دا دې کوم ځای ته ورسول؟ دوزخ ته. چې د یو کافر دی مسلمان که دی د دوزخ نه بچ کړ. پیغمبران خدای دنیا ته د قتل لپاره نه دي رالیږلي چې د خدای مخلوق ته وجني. دا قتل آخري لار ده. پیغمبران خدای د هدایت دپاره رالیږلي دي چې ته د دې سړي عقیده ښکلې کا، د دې سړي عمل ښکلې کا، د دې سړي اخلاق ښکلې کا. د دې قتل به داسې مثال دی لکه چې یو ګوته څښا شي. نو اول خو به کوشش کوې چې ګوته روغه پاتې شي، مرهم به پې لګې، پټۍ به لګې، ستنې به وې چې بلکل نا امیده شي چې دا ګوته ښه کېږي. څه کوې چې دا دې خوا لاس خرابوي نو بیا به ګوته پرې کوې. یو هوښیار ډاکټر هم داسې نه چې ګوته د جوړېدي شي او هغه دې پرې کړي. انسان ته چې هدایت کولی شي وجنې به یې نه. د دې وجې نه هر جهاد ته چې به سید الکائنات ته نو په خپله هم دا کول او دی حکم مو چې اول به دعوت او تبلیغ نه کارلی. ته به ورته دعوت د اسلام ورکې چې قبول کې خپه که قبول نه کې بیا به ورته جزیه ووایې، بیا اخري مسله ده. نو خدای پاک په دې دا شروع چا کړې ده او دا ولې شروع ده؟ دا هندوستان کې یو عالم و محمد الیاس صاحبي نوم و، د انګریزانو په دې اخري دور کې. نو په دغه ورځو کې هندوانو کې یو تحریک و، هغې ته شودي تحریک وایي. دا هندوان ډېر بې خونده خلک دی. نو دا تحریک و د نوجوانانو، دوی به د بانډو په مسلمانانو وګرځېدل او ورته یې وی ګوره اسلام تاسو خو پلار نیکونه مسلمانان نو، دا خو د عربو نه خلک رالل او په زور یې مسلمانان کړی. راځئ چې دا خپل دین بیا قبول کړو. نو 2.5 لکه 3 لکه مسلمانان یې هندوان کړل. د هندوستان باندې ډېرې کمزوري دي. ګورئ زمونږ د کلو د قبایلو مسلمانان بیدار دي، منځونه کوي، حجونه کوي، هوښیار دي. پنجاب ته لاړئ او هندوستان ته لاړ شئ نو باندې به وي، کلي به وي، ټول ورځ به زمینداري کوي، کلمه نه ورځي. جماعتونه یې شار دي که مو لیدل، خره پکې سري، سپي پکې بچي اچي. نو دا عالم وی چې دا خو ډېره خطرناکه خبره ده چې دا دومره مسلمانان یې راله خراب کړل. دی وایي موږ خپله ولې ډلې نه جوړو. یو څو کسان یې ملګري پیدا کړل او په هغه کلو وګرځېد. هغه 2.5 لکه کافران چې کافران شي دوباره مسلمانان. بیا وی دا تحریک پرېښودل نه دي پکار، ځکه د بادشاهانو په سطحه اوس څوک کار نه کوي. نو پرېږده د غریبانۍ په سطحه به کار کوو، د دین خدمت به کوو او دین به خورو. نو تحریک یې شروع کړو. خدای پاک هغه دومره عام کړو چې داسې ګوټ به د ملک نی پاتې شوي د دنیا چې هغې ته دا نیکان خلک نی ورسېدلی. حیران به شئ که د هغې قصې درته وکړم. نو تبلیغ دا ښکلی کار دی. تبلیغ کې چې سړي وځي نو خدای پاک پکې 3 صفته پیدا کوي. خیال کوه. اول دا ده چې په خدای پاک باندې یقین مضبوط شي. ځکه سړی د جنت او د دوزخ خبرې اوري نو د خدای په وعدو، د خدای په طاقت، د خدای په قدرت
د خدای په مالکیت، د خدای په اختیار، چې نفع او ضرر، خیر او شر، جنت او دوزخ، دا ټول د دغه رب العالمین په اختیار کې دي. نو د خدای په ذات باندې یقین مضبوط شي، نو دا د ایمان بنیاد دی. ایمان د سړي کلک شي، دا حقیقت دی. ګوره دویم رونو عملونه یې ښکلي شي، مونځ یې صحیح شي. ډېر خلک دي چې مونځ خطا کوي، لکه تاسو سوړې د لکو سجده برابر نه کوي، قومه جلسه نه پېژني. حج یې صحیح شي، زکات یې په صحیح طریقه شي، روجې په صحیح طریقه شي، او عمل صحیح کول ډېر ضروري دي. ځکه دا گشتي شفاخانه ده، یو متحرک اسپتال دی او ګرځېدونکې مدرسه ده. د اسلام مدرسه ده، هر څه به دې زده شي پکې. دریم نمبر خدای اخلاق ښکلي کړي. نو زمونږ عالمان وایي ښکلي اخلاق هم لس دي او بد اخلاق هم لس دي. د ښکلي اخلاقو لس 2 خویونه دي او د خراب هم 2 دي. ښکلي اخلاقو کې اول عاجزي د تواضع ده. په دې لاره کې خدای انسان کې عاجزي پیدا کړي. که غټ افسري کډه به په سري، که غټ افسري اور ته به پوکي ورکوي، هغه لوګي او به په مخ راځي او په ګیره. که غټ افسري چې څنګه مرګري دال او مسور خوري، دی به هم خوري. په شاړ جومات کې قسم دی چې سړی د چاکوسۍ ته لاړ شي او تنبه ورته وډزوي او ورته وایي راشه د خدای دین خبرې کېږي، او دی ورته وایي زه شیخه قمقله او زه شیخه ته پکې د کوم ځای نه راغلی. څوک وایي د ښځو نه را تښتېدلي دی او څوک څه وایي. دې خبرو ته ځان ټینګول او دا برداشت کول، دا بغیر د تواضع او د عاجزۍ نه راځي. د سړي دماغ کې چې معمولي لوی وي او یو ځل یو سړي ته نصیحت وکړي او یې نه مني، بیا وایي خدای دې په تندر وایي زه یې څه کوم. خو دې وایي نه، دا ګران کار دی. ګورې موږ ځان ته مولیان وایو او نه شو کولی. نو تواضع په سړي کې راشي، او د تواضع مقابل لوی خوی تکبر دی. تکبر د سړي نه وباسي، عاجزي پکې راشي. کني کډه په بازار کې ګرځول دا ګران کار، او په شار جماعت کې شپې تېرو او خاورې ته لر کول. په لوټي مقرر کې وي جماعت له لوټي راوړه او د جماعت دا لختي پاکه، دا به څوک وکړي؟ دا بغیر د عاجزۍ نه راځي. نو تواضع سړي کې خدای راولي. دویم دا د سخاوت پکې پیدا شي. ګورې زیات سخاوت د وخت ورکول دي. یو سړی به تاله 1000 روپۍ هم درکولی شي، خو 15 ورځې به در سره نه شي. تر وایي زه اوزګار نه یم. معنه دا وه وخت ورکول. بل پیسې خرج کول بظاهره خو هېڅ فایده نشته، د آخرت په نوم او د ثواب په نوم. مونږ خو چې دوانیز لګو اول هم دا سوچي چې په دې به 10 روپۍ ګټو په دنیا کې. نو پیسې لګئ، سخاوت پکې راشي. دا او د دې مقابل دی شمتیا. شمتیا د سړي نه خدای وباسي. چا کې چې تکبر او شمتیا وي، دا پیشه چې ټول خراب خویونه دوکې دي. او چا کې چې سخاوت او عاجزي وي، پوه چې دی ټول ښکلي اخلاق خدای د کې راوستي دي. نو تبلیغ وتو کې خدای پاک دا ښکلي اخلاق سړي کې راولي. خدای دې موږ او تاسو ټول د خدای په لار کې قبول کړي. چاوی د فتنې فساد زمانه کې د خپل منځ او دس پابند اوسېږي او که نیکانو سره ګرځئ لکه تبلیغ سره وګرځئ. تبلیغ دې وخت کې ښکلې لار ده چې د دین په رښتیا په اخلاص کار کوي. نه پکې شهرت شته، نه پکې پیسو دغه شته لالچ، او نه پکې لوی لوی القاب او آداب شته. تبلیغ ښکلې لار الحمدلله. د پیرې موریدې په نسبت تبلیغ کې وتل ښه دی. دا پیران عام دنیا پرست دي، بل د هر پیر جدا لار ده. دی به یو وظیفه درته ښیي، دی به بل، دی به بل. او تبلیغ یوه خبره نه ده، خدای او د رسول خبره. نو پیران مختلف دي او رسمي پکې ډېر دي دنیا پرست. که پنجاب ته لاړی او سند ته لاړی، نه مونځ کوي نه اودس کوي، وی دا پیر دې رسېدلی دی. هلکه کوم خوا رسېدلی؟ دلته هم داسې د پیرې موریدۍ په نسبت د تبلیغ لار کې نیکانو صحبت هم دی او د دین اصلاح هم کېږي. خدای د اخلاق او د اعمالو اصلاح هم کېږي. د پیر دا کوشش چې مورید ته ضمناً دا ووایي چې زما خپو ته راپروزه زه به دې رسوم، یا ماله شکرانه راوړه نو زه به دې رسوم. او دا د خدای کمال دی، هدایت د خدای په لاس.